د ایران د طرفه په اسرائیل باندې بیا د مزایلو باران چې دی دا ورېدلی دی ځکه چې د ایران یو خاص کس چې دی هغه شهید شوی دی د هغې نه وروسته یې په هغو باندې د مزایلو باران ورولی دی. بل دا د ایران د طرفه ټویټ شوی دی چې په هغې کې د پاکستان عوام او د پاکستان حکومت چې دی شوی نو په هغې باندې به هم بحث کوو. خو د ایران چې کم خاص کس دی علي لرجاني چې دی هغه شهید شوی دی. کله چې هغه شهید شو نو د هغې نه وروسته چې دی په اسرائیل باندې دی بیا حمله وکړه ځکه هغه د مرګ نه مخکې هم بیان دا ورکړی هغه وی چې منګه د لیډرانو په مرګ باندې چې دی ایران نشي کمزوره کېدی. که تاسو زمونږ لیډران وژنئ کوم چې زمونږ مشران دي که هغه تاسو وژنئ نو ایران په دې باندې نه کمزوري کېږي هغه د دې سره ښه مضبوطېږي. دا د مرګ نه مخکې دا خبره چې ده دا کړې وه. خو کله چې دی شهید شو نو د ایران حکومت چې دی هغه په اسرائیل باندې نور مزایل چې دي دا وورولې چې په هغې کې ډېر اسرائیلیان چې دي هغه پکې مردار شوي دي او بل دا هغو دا ویلي دي چې موږ هر یو ټارګټ چې دی هغې ته مزایل چې دی دا رسېدلی دی او موږ په ټارګټ باندې کار کړی دی. نو ډېر کسان چې دي په هغې کې وژلي دي. دغه شانتې د ایران د طرفه چې دی یو ټویټ شوی دی چې د هغو د وزیر خارجه د طرفه عراقچي د طرفه چې دی عباس عراقچي د هغه د طرفه یو ټویټ شوی دی چې په هغې کې د پاکستان د عوامو د هغو شکریه ادا کړې ده. دغه شان دی د پاکستان د حکومت چې دی د هغو هم شکریه ادا کړې ده. هغه په دې سخت وخت کې چې دی د پاکستان عوام چې دی هغه هم د ایران سره ولاړ دي او حکومت چې دی هغه هم د ایران سره ولاړ دی. کم مذمت چې د پاکستان حکومت کړو کله چې اسرائیل او امریکې د هغو په هغې خاص ځایونو حملې وکړې نو هغه مزاحمت کړی نو د هغې لپاره د حکومت شکریه هم ادا کړې ده او د عوام خو تاسو ته پته ده چې عوام زیاتر چې دي هغه د ایران سره چې دي هغه ولاړ دي. بل دا هلته کې د ټرمپ د طرفه هم بار بار بیان نازي هغه زما سره څوک وس ودرېږي چې یا دا جنګ چې دی دا ختم کړي او یا راسره په دې جنګ کې چې دی دا ودرېږي ځکه د دې نه مخکې ما تاسو ته ویلو چې ایران د هغه خاص رګ چې دی هغه رانیولی دی. نو چې دغه رګ یې رانیولی دی چې دغه رګ هغه نه یې پرېښودی نو تر هغې پورې امریکا چې ده هغه په سخته کې ده. تاسو به پوه شوي کوم رګ چې زه تاسو ته یادوم سمندري کومه لاره چې ده چې دغه لاره بند دی نو په امریکا باندې به ټول ملکونه چې دي دا به زور راولي. نو د دې د وجې نه د امریکې نه ټول ملکونه چې دي هغه خلاف شوي دي ځکه چې د دغې لارې د وجې نه د ټولې دنیا معیشت چې دی دا خراب شوی دی او ټرمپ چې دی هغه یوازې پاتې شوی دی چې هغه به هر ټایم جی سر چې دی دا به اورېدلو لکه یس سر چې دی دا به یې اورېدلو خو نو سر چې دی هغه نه و اورېدلی. اوس ورته د هر طرفه چې دی نو سر راځي نو سر ورته دا راځي که پوجي امداد غواړي جو هر سړی ورته نو سر چې دی دا کوي. نو د نو سر د وجې نه چې دی ټرمپ هم ډېر زیات خفه دی او د خپل حمایتیانو نه چې دی د هغو نه زیات خفه دی. هغوی زموږ چې کم نیټو وه نو موږ چې دی 40 کاله دغه ملکونه ساتلي دي او نن په امریکا باندې سخته راله او دا ملکونه چې دي دا زموږ سره نه ودرېږي. نو تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې امریکا به په دې خپل دغه کې کامیاب شي که نه. هغه وایي چې زه به خپل پوځ لېږم او ابنای هورمز چې دی دا به زه ازادوم. نو په دې کې به امریکا کامیابه شي که به نه شي نو خپل رایه لازم زموږ سره شریک کړئ.